أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبه حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایده الله تعالی مصر العزیز د کال 2021 د نومبر د میاشتې په 19 نیټه د مسجد مبارک اسلام آباد ټلفرډ نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. د صحابه چې کوم وړومبی حالت وو او د اسلام قبلولو نه پس چې کوم انقلاب د هغوی په حالتونو کې راغلی وو، د دې ذکر حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ کړی دی او یو مثال یې پکې د حضرت عمر هم ورکړی دی. حضور فرمایي چې دغه مثال ذکر ما مخکې هم کړی دی، خو دلته به په دغه حواله هم دا بیان کم. هغوی لیکلی دي چې ګورئ صحابه څنګه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم صحابه شو او څنګه هغوی لوی لوی درجې ترلاسه کړې. هغوی هم دغه شان کوشش کړی وو، ګینې هم دغه خلک وو چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د ژوند دشمنان وو، هغوی ته به کنځلې کولې. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه پس دویم خلیفه وو، هغوی په سر کې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دومره سخت دشمن وو چې د هغوی د وجلو لپاره د کوره راوتي وو، چې په لاره کې ورته یو تن ملاو شو، چاته نه تپوس وکړو چې ته چېرته روان یې، نو هغوی ورته ووایي چې محمد صلی الله علیه و وسلم وجلو له روان یم. نو هغه ورته ووایي چې مخکې خپل خور او خپل اوښې خو ووژنه چې مسلمانان شوي دي، بیا به محمد صلی الله علیه و وسلم ووژنئ. نو هغوی چې دا واورېده نو ډېره سخته غوسه ورغله او هغوی د خپل خور کور طرف ته روان شو. هغوی چې مخکې لاړو ویې کته نو دروازه بنده وه د هغې د کور، او یو تن چې قرآن یې اورولو او د هغوی خور د هغوی اوښ یې اورېده. تر هغه وخته پورې د پردې حکم نه و نازل شوی، نو ځکه هغه صحابي د هغې د کور کې دننه ناست و. حضرت عمر دروازه وټکوله او ورته ووایي چې کلاو کور. د هغوی اواز چې د نه خلکو واورېده نو ووېرېده چې دوی به وهي مونږ، نو ځکه هغوی ور کلاو نه کړو. نو حضرت عمر ورته ووایي چې که دروازه م پرانېسته نو زه به دا ماته کړم. نو په دې چا چې قرآن اورولو هغوی هغه تن پټ کو او اوښ یې هم پټ شو، صرف خور د هغې مخې ته راغله او ور یې ورته کلاو کړو. نو حضرت عمر ته یې تپوس وکړو چې تاسو څه کول، څوک وو چې دلته یې څه ویل. نو هغوی د ویرې د لاسه دا خبره هغوی بدلول غوښته، خو حضرت عمر وایي چې سم چې ویل هغه ما ته واوروه. نو د هغې خور ورته وایي چې تاسو به بې ادبي کوئ، نو تاسو که موږ ووژنې خو بیا به هم درته موږ هغه نه اورو. نو هغوی ورسره لوز وکړو چې زه لوز کوم چې بې ادبي به نه کوم، یعنې د قرآن بې ادبي به نه کوم. نو په دې هغوی ورته قرآن واورولو. نو حضرت عمر چې هغه واورېد نو په ژړا شو او په منډه لاړو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له. توره د هغوی په لاس کې وه. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې هغوی ولید نو ورته وفرمیل چې عمره دا څه خبره ده، دا تر څو به دا خبره داسې وي. نو هغوی چې دا واورېد نو په ژړا شو، دا وایي چې زه خو
راوته تاسو وجلو لپاره مو په خپل ښکار شوم. حضور فرمایي چې دا خلاصه ده د هغه اوږدې واقعې چې مخکې بیان شوې ده. حضرت مسلموت فرمایي چې مخکې خو د هغوی دا حل و او دې نه بیا هغوی ترقي وکړه او بیا همدغه صحابه وو چې مخکې به شرابونه هم څښل، یو بل سره به جنګونه کول. د نورو صحابه هم ذکر ده او ډېر قسمه کمزورۍ په هغې کې وې. خو چې کله هغوی چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم قبول کړو د دین لپاره هغوی همت او د کوشش نه کار واخیستو، نو صرف دا نه چې په خپله په اعلی درجې ورسېده بلکې نور خلک هم تر اعلی مقامه د رسولو سبب شو. هغوی صحابیان پیدا شوي نه بلکې همدغه شان وو لکه څنګه چې نور وي، خو هغوی عمل وکړو، همت یې وښودلو نو صحابیان شو. او که نن موږ داسې وکړو نو صحابیان کیدی شو. د حضرت عمر د خشیت الهي د خدای پاک نه د ویرې سهل و. دې باره کې حضرت عمر فرمایي چې که د فرات دریاب په غاړه یوه چیلم ضایع شو مړه شو نو ماته دا ویره ده چې خدای پاک به د قیامت په ورځ د هغې باره کې منه سوال کوي، مانه به تپوس کوي. او په یو روایت کې دا داسې بیان شوي دي چې حضرت عمر فرمایل چې که د فرات سیند په غاړه یو اوښ هم ضایع شو مړ شو نو ماته دا ویره ده چې خدای پاک به د هغه باره کې منه پوښتنه کوي. حضرت انس بن مالک نه روایت دی چې یو ورځ عمر بن خطاب سره بهر تللی وم او هغوی په یو باغ کې وردننه شو او زما او د هغوی ترمنځ یو دیوال و، هغوی د باغ دننه وو او ها وخت ما هغوی واورده چې هغوی دا وی چې وایه د خطاب زویه عمره ته امیر المؤمنین یې او قسم په خدای تا ته د خدای پاک نه ویره پکار دی ګنې هغه به ضرور تعالی عذاب درکوي. او د حضرت عمر یوه ګوتمه وه چې ورباندې دا جمله لیکلې وه چې کفا بالموت واعظا یا عمر، چې یو عمره د وایس کېدو په لحاظ مرګ کافي دی. یعنې که انسان مرګ یاد ساتي نو هغه د ورته نصیحت ورکوونکی څیز دی او د خپل حالت سمولو لپاره هم دا څیز کافي دی. عبدالله بن شهزاد وایي چې ما د حضرت عمر سلګۍ اورېدی او زه په آخري صف کې وم او هغوی دا تلاوت کولو چې انما اشکو بثی و حزنی الله، یعنې زه خپل د رنج او علم صرف د خدای پاک د رنج او علم فریاد صرف د خدای پاک مخې ته کوم. دغه روایت په یو خطبه کې حضرت خلیفة المسیح رابع هم بیان کړی و. دغه تفصیل په خپل الفاظو کې هغوی داسې بیان کړی و چې حضرت عبدالله بن شهزاد وایي چې یو ځل حضرت عمر جمع ورکوله او زه په آخري صف کې وم خو د حضرت عمر د ژړا اواز ما اورېدو او هغوی دا تلاوت کولو چې انما اشکو بثی و حزنی لله، یعنې زه خو به خپل ټول غمونه د خدای پاک مخې ته جاړم او د بل چا مخې ته د ژړا ماته حاجت نشته. نو څوک چې د خدای پاک په ذکر کې مصروفه وي هغوی د خدای پاک نه بغیر د بل چا دربار اړو بیا مومي نه، چېرته چې هغوی خپل غمونه او خپل تکلیفونه وجاړي او د خپل د زړه بار پې سپک کړي. دا روایت کوونکي وایي چې زه په آخري صف کې وم او تر هغه ځای پورې ماله د حضرت عمر د ژړا اواز راتلو. حضرت عمر به د قربانۍ کوونکو او د داسې خلک چې مخکې ډېر خدمت کړی وي د دین د هغې به یې څنګه خیال ساتلو. دې باره کې روایت دی چې سالبه بن ابو مالک وایي چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ځینې صادرونه وو چې د مدینې په ښځو کې ځینې ښځو کې هغوی تقسیم کړي وو، ښه قسمه صادرونه راغلي وو، نو هغې کې یو صادر بچ شو نو چې کم خلک هغوی سره ناست وو هغوی کې چا ورته وویل چې یا امیر المؤمنین دا د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه لور له ورکړئ چې تاسو سره ده، یعنې مطلب یې دا و چې د حضرت علي چې کومه لور حضرت ام کلثوم وه. نو حضرت عمر وایي چې ام سلید د دې زیاته حقداره ده
او هغوی فرمایل چې هغې په هغو انصاري ښځو کې شامل دي چا چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیعت کړی و او د احد د جنگ په ورځ موږ لپاره به هغوی اوبه راوړی مشکونه به راوچت کړي وو. بیا چا به چې قربانۍ کولې هغوی ته د بخښنو یو ذکر دی په یو روایت کې. زید بن اسلم د خپل پلار نه روایت کوي وایي چې زه حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سره بازار ته تللی وم نو یوه ځوانه ښځه وه هغه د شا نه راغله او دا ویل چې یا امیر المؤمنین زما خاوند مړ شوی دی زما او واړه واړه ماشومان یې پرېښي دي او قسم په خدای د هغوی ته د چیلې خپې هم نصیبې نه دي نه یې څه پټی شته او نه څه څاروي شته چې پی ورکوي او ویره ماته دا ده چې چېرته د قات د لاسه هغوی قات هغوی ونه خوري او زه د خفاف بن ایمه غفاري لور یم او په حدیبیه کې زما پلار نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره موجود و. حضرت عمر چې دا واورېد نو ودرېد او مخکې بیا لا نړو او حضرت عمر دا وایي چې بابا دا خو ډېر د جوخت تعلق دی او دې نه پس ته هغوی واپس لاړه او یو مضبوط اوښې واخیسته چې په کور کې تړلی شوی و او د غلې 2 بورې ورباندې کېښودې او بیا ورباندې د ټول کال د خرچ لپاره مال او کپړې هم کېښودې او بیا هغه اوښه ښځې له ورکړو ورته ویل چې دا یوسه او دا به لا ختم شوي نه چې خدای پاک به درله نور هم درکړي. نو یو تن ورته وویل چې یا امیر المؤمنین تاسو خدای له ډېر څه ورکړه. نو حضرت عمر ورته وویل چې د خفګان اظهار یې ورته وکړه چې د مور ورک شي قسم په خدای زه خو د دې پلار او د دې رور وینم چې هغوی یوې مودې پورې د یوې قلعه محاصره کړې وه او بیا اخر هغه فتح کړې وه او بیا سحر د هغې چې کومه یعنې کومه قلعه هغوی فتح کړې وه نو د غنیمت چې کوم مال مسلمانانو ته ملاو شو نو هغوی ټول یو بل هغوی ترې برخه اخیسته وه ټولو مسلمانانو. نو ځکه دا جنۍ حقداره ده چې دې له دې څه ورکړی شي. حاجتمندو معذورو او چې بوډۍ ښځو او د خلکو به دوی څنګه خیال ساتلو حضرت عمر دې باره کې روایت دی چې حضرت طلحه وایي چې یو ځل حضرت عمر د شپې په تیارې کې د کوره راووتو. حضرت طلحه هغې ولیده نو هغوی په یو کور کې داخل شو بیا په بل کور کې داخل شو چې کله سهار شو نو حضرت طلحه هغه کور ته لاړو چېرته چې یوه ړنده بوډۍ ښځه ناسته وه په هغه کورونو کې یو کور ته هغوی تللي وو. نو حضرت طلحه ته یې تپوس کړو چې کوم تن د شپې راځي هغه څه کوي دلته. نو ښځه ورله جواب ورکړو چې د ډېرې مودې راڅخه زما خدمت کوي لګیا دی زما کار را د سم کړي زما ګندګي لرې کړي. نو حضرت طلحه په دې باندې پښیمانه شو هغوی دا وویل ځان ته چې طلحه ته د مور ورک شې څومره د افسوس خبره ده چې ته د عمر غلطۍ لټۍ خو دلته خو معامله څه بله ده. د رعایا د خدمت دا عظیم معیار و چې کوم حضرت عمر قایم کړی و. حضرت عمر به د خلکو د حاجتمندو د ښځو د ماشومانو ضرورتونه به پوره کول دې باره کې ډېر روایتونه دي چې څنګه به هغوی د خدای ویره لرله او دا ضرورتونه به هغوی پوره کول او څنګه به هغوی ناکلاره شو چې کله به هغوی کته چې چا حاجت نه دی پوره شوی او هغه ستاسو په رعایا کې شامل دی په دې به هغوی ډېر زیات ناکلاره کېده. حضور فرمایي چې ځینې مثالونه ما په تېرو خطبو کې هم په مختلفو حوالو وړاندې کړي دي. مثلا څنګه په یو موقع هغوی چې کله یوه شپه چې د یوې ښځې نه د هغې د ماشوم د ژړا وجه تپوس کړی و نو هغه ورته وایي چې ځکه چې عمر د کوم د پیو ماشومان دي د هغې راشنې نه دی مقرر کړی نو ځکه زه ماشوم له دې لپاره چې هغې ته د روټۍ عادت شي
دا روټه عدد جوړ شي ځکه زه ورله پنه ورکوم او دا د لګې نه جړې لګیا دی. نو دا خبره چې حضرت عمر واورېده نو سخت ناکلاره شو. فوراً هغوی د هغې د خوراک څښاک انتظام وکړو او بیا یې دا اعلان وکړو چې آینده نه چې هر ماشوم چې پیدا کېږي هغه ته به هم راشن ملاویږي. همدغه شان په یو موقع یو مسافره ښځه وه چې ورسره خوراک لپاره څه نه او د شپې هغه ایساره وه چېرته او ماشومانو ژړل. نو هغوی چې خبر شو نو فوراً هغوی د سټور نه د خوراک څښاک سامان روړو او هغې ته یې ورسولو. ناکلاره شوی و او تر هغې ته ارام نه و میلاو شوی تر څو چې هغوی روټۍ پخه نه کړه. هغوی ماشومانو باندې ونښروله او هغوی په مخ خندا ونیوله ده او بیا هغوی د هغه ځای نه واپس شوي وو. حضرت مسلم موعود بیانوي چې حضرت عمر وګورئ چې د هغوی د رعب او د هغې د دبدبې د لاسه یو دنیا و او لوی لوی باچایان و چې هغې نه به یېرېده او قیصر او د کسرا حکومتونه به لړزېده. خو بل طرف ته په تیاره شپه کې یوه کلیواله ښځه د هغې ماشومان چې هغوی وږې ولیده نو د حضرت عمر په شان دی د عظیم مرتبه انسان ناکلاره شو او په خپله ملا هغوی د اوړو بوری راوچته کړی وه او د غوړو ډبې په لاس کې نیولې او هغوی له تللي وو او تر هغې واپس نو راغلي تر څو چې هغوی په خپل لاس هغوی له روټۍ پخه نه کړه هغوی پرې نه خوروله او په اطمینان هغوی وده نه شو. بیا یوه واقع د حضرت ابن عمر نه مروي ده. حضرت عمر چې کله د شام نه مدینې طرف ته واپس راغلي وو نو د خلکو نه بیل شوي وو دې لپاره چې د هغوی حال معلوم کړي. نو د قافلې نه بیل شوي وو یو طرف ته تللي وو چې د خلکو احوال معلوم کړي. نو هغوی د یوې بوډۍ ښځې له خوا نه تېر شو چې په خپلې خیمې کې وه. هغې نه هغوی تپوسونه کول شروع کړه. نو هغې وویل چې هغې ښځې چې ای سړي د عمر څه وکړو نو هغې وویل چې همدلته خو دی او شام ته راغلی دی. نو هغې ښځې ورته وویل چې خدای د هغه له زما له طرفه د خیر ښه جزا ورنه کړي. نو هغې ورته وفرمیل چې افسوس د دا ولې. نو هغې وویل چې یعنې ولې داسې وی. نو هغې ورته وویل چې کله نه چې هغه خلیفه شوی دی تر ننه پورې ما ته څه عطیه نه ده میلاوه شوې نه دینار نه درهم. حضرت عمر ورته وفرمیل چې عمر په تا دې افسوس یې عمر به ستا د حل نه څنګه خبرېږي. بوډۍ ښځه نه وه خبر چې دا حضرت عمر دی. یعنې دومره لرې ناسته ده دومره لرې علاقه کې ځنګل ته جوخته. نو هغې وی سبحان الله زه دا ګمان نه کوم چې یو تن به چې هغه په خلکو والي شي او بیا د هغه دې نه خبر نه وي چې د هغې مخې ته په مشرق او په مغرب کې څه کېږي لګیا دی. نو حضرت عمر په ژړا شو دغې طرف ته هغې توجه وکړو او دا یې وی چې هی عمره څومره به دعویداران دي هر یو تن تا نه زیات د دین پوهه لرونکی دی. او بیا هغوی وی چې ته خپل د مظلومیت حق په څو به خرڅی زه هغه د جهنم نه بچ کول غواړم. یعنې زه حضرت عمر د جهنم نه بچ کول غواړم ته د خپل مظلومیت حق په څومره کې به خرڅ کړې. نو هغې ورته ما سره ټوکې مه کوه. نو حضرت عمر ورته وفرمیل چې دا ټوکه نه ده. حضرت عمر اصرار کولو ان تر دې چې د هغه د مظلومیت حق یې په 25 دینارو کې واخیستو. الله دا خبره کېده چې حضرت علي بن ابي طالب او حضرت عبدالله بن مسعود راورسېده. نو هغوی دواړو وویل چې السلام علیکم یا امیر المؤمنین. نو په دې هغه ښځه خپل لاس په خپل سر کې اېښود او دا وویل چې ما امیر المؤمنین ته د هغې مخې ته ما هغې ته بد رد ووایه. نو امیر المؤمنین وفرمیل چې بس ستا هېڅ جرم نه ده خدای دې په تا رحم وکړي. بیا حضرت عمر د څرمنې یوه ټوکړه وغوښته خو ورته میلاوه نه شو. بیا هغوی خپل څادر چې کوم هغوی ځان نه تاو کړی و د هغې یوه ټوکړه یې پرې کړه او باندې ولیکل چې بسم الله الرحمن الرحیم دا دستاویز دی چې کوم عمر فلاني ښځې سره نن ورځ د هغې د مظلومیت حق په 25 دینارو کې واخیستو کله راسي چې هغه والي شوی دی. او که اوس دا د خدای پاک مخې ته ولاړ په محشر کې او دا دعوه کوي نو عمر به د هغې نه بري وي. علي بن ابي طالب او عبدالله بن مسعود په دې باندې ګواهان دي. بیا هغې هغه لیک حضرت علي له ورکړو دا یې ورته وفرمیل چې که زه تا نه مخکې د دنیا
نه لاړم نو دا به زما په کفن کې کېدی. بیا د اولاد رشته کتو لپاره خلک څه معیارونه لري. نن سبا حضور فرمایي چې موږ ګورو چې ډېر لوی لوی اوچت معیارونه وي د خلکو، خو د حضرت عمر معیار څه و؟ دې باره کې یو روایت دی چې حضرت اسلم نه روایت دی چې دا د حضرت عمر آزاد کړي غلام و چې ځینو شپو کې یوه شپه وایي زه امیر المؤمنین سره د مدینې خوشا کې ګرځېدم چې هغوی یو لحظې لپاره یعنې څه وخت لپاره د آرام په غرض یو دیوال سره ډډه ولګوله او هغوی واورېدو چې یوه بوډا ښځه وه خپلې لور ته یې ویې چې پاس او په پیو کې اوبه ګډ کا. نو جنۍ ورته وایي چې تاسو خبر نه یې چې د حضرت امیر المؤمنین منادي دا اعلان کړی دی چې په پیو کې به اوبه نه ګډوئ. نو هغې مور ورته ووایي چې دا وخت نه امیر المؤمنین موجود دی او نه د هغې منادي. نو جنۍ وایي چې قسم په خدای دا خبره موږ لپاره ښه نه ده چې مخامخ خو موږ د هغوی اطاعت کوو، په بیا یوازې په خلوت کې د هغې نافرماني وکړو. نو حضرت عمر چې دا واورېده نو ډېر خوشحاله شو. دا یې وفرمیل چې اسلمه خپل ملګري ته هغوی ووایي چې په دغه کور باندې نښه ولګوه، د دې په دروازه یوه نښه ولګوه. او بله ورځ هغوی څوک راولېږل او د دغه جنۍ رشته هغوی خپل زوی عاصم سره وکړه. یعنې د هغې جنۍ د رښتیا او د هغې نیکي چې هغوی وکړه نو خپل د زوی رشته یې هغې سره وکړه او دې نه د عاصم یوه لور پیدا شوې وه او حضرت عمر بن عبدالعزیز هم د دغه جنۍ په اولاد کې شامل و. او یو روایت کې راغلی چې سلمه بیانوي چې یو ځل زه د بازار نه تېرېدم چې حضرت عمر خپل د څه کار لپاره هلته روان و، هغوی په لاس کې یوه کوړه وه او حضرت عمر وایي چې یا سلمه دغه شان د لاره پرېږده او ګرځه. او بیا وایي زه معمولي شیان په کوړه باندې ووالم او کوړه زما د کپړې په کناره ولګېده او زه د لارې نه لرې شوم او خاموشه شو. او دې خبرې ته یو کال تېر شو. بیا حضرت عمر سره زما په بازار کې ملاقات وشو. نو هغوی راته وفرمیل چې سلمه سږ کال د حج اراده لرې؟ نو ما ورته او جي یا امیر المؤمنین. نو هغوی زما لاس ونیولو کور ته زه بوتلم او په یوه تاله کې هغوی 600 درهم ماله راکړو. دا یې وفرمیل چې دا خپل ضرورتونو لپاره استعمال کړه. دا د هغه خبرې بدل دی چې یو کال مخکې ما ته په کوړه وهلې وې. نو سلمه وایي چې ما ورته عرض وکړو چې امیر المؤمنین قسم مې د په خدای چې زما خو دا خبره بالکل هېره کړې وه او نن تاسو ما ته رایاده کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دا هم کته چې د بازار قیمتونه دې داسې وي چې د یو فریق هم چې کم حقونه دي د کم شهري حقونه دي هغه دې متاثر نشي. دغه خبره حضرت مسلمود بیان فرمایلی ده چې دا خبره څنګه په شهري حقونو کې داخله ده چې د کم لین دین معاملات دی کې د خرابي را نشي. او موږ دا ګورو چې اسلام دغه حکم نه دی نظر اندازه کړی. نو اسلام قیمت زیاتولو او د سودا ګرانه سودا کولو نه منې کړي دي، همدغه شان نور ته نقصان رسولو او د هغې چې کوم تجارت دی هغه ناکامه کولو لپاره قیمت ارزانولو نه منې کړي دي. او لکه څنګه نن سبا په بازار مارکیټ کې دا خبره چلی. یو ځل په مدینې کې وته نو چې په داسې قیمت انګور خرڅول چې نور دکاندارانو نشو خرڅولی. حضرت عمر د هغه له خوا نه تېر شو نو هغوی هغه تن ته غوسه وکړه او ځکه چې داسې نورو دکاندارانو ته نقصان رسېدو. نو اسلام د سودا ګرانه خرڅولو نه منې کړي دي او قیمت ارزانولو نه منې کړي دي چې نه د دکاندارانو ته نقصان یو نه دی عوامو ته. امیر بیانوي چې یو تن حضرت عمر له راغله او ورته وایي چې زما یوه لور چې د جاهلیت په زمانه کې ما هغه ژوندی په قبر کې اچولې وه خو بیا ما هغه راوباسله د مرګ نه مخکې او چې کله هغې اسلام قبول کړو نو
د خدای پاک حدونو کې یو حد په هغې ولګېدو، غلط کار ترې نه وشو، د هغې په وجه ورباندې حد ولګېدو. نو هغې یوه چړه راواخیسته چې ځان ووژني. نو ما هغه راونیوله او هغې خپل ځینې رګونه پرې کړي وو او بیا ما د هغې علاج وکړو او بیا هغه ښه شوه او بیا هغې ښه توبه وکړه. نو یا امیرالمؤمنینو د هغې د نکاح لپاره پیغامونه را روان دي، د جینۍ رشتې را روانې دي. نو آیا زه د هغې چې کومه د لومبۍ معامله وه د هغې باره کې خلکو ته ووایم چې د دې څه ژوند و، څه شوي دي او څه هغې ځان سره کړي دي. نو حضرت عمر دغه تن ته ووایي چې خدای پاک د هغه په عیب باندې پرده اچولې ده او ته به هغه ظاهری. قسم په خدای که تا د هغې معاملې باره کې چاته ووایې نو زه به د ټول ښار مخې ته به تا د عبرت نشان به تا نه جوړ کړم. د هغې نکاح د یو پاک دامنې مسلمانې ښځې په شان وکړه او هېرې کړه دا خبرې. د طاعون امواس او د حضرت عمر د خلکو د ژوند باره کې به چې کوم فکر و دې باره کې راځي چې د رام الله نه د بیت المقدس په لاره د 6 میله په فاصله یوه وادي دی چې نامه امواس ده. د تاریخ په کتابونو کې لیکلي دي چې دې ځینې د طاعون د مرض آغاز شوی و او شام کې دا خور شوی و، نو ځکه دې ته طاعون امواس هم ویل کېږي. دغه مرض نه په شام کې بې شمېره مرګونه شوي وو. د ځینو مطابق دې نه 15,000 کسان مړه شوي وو او 18 هجري کال کې حضرت عمر د مدینې نه د شام طرف ته روان شو او د سرخ په مقام چې هغه ورسېده نو د لښکر سپاه سالارانو هغې سره ملاقات وکړو. سرخ هم د شام او د حجاز سرحدي علاقې کې د تبوک د واده یو ځای دی او هغوی حضرت عمر د دغه خبر نه خبر کړی شو چې د په امواس کې بیماری خوره ده او هغوی د مشورې نه پس ته واپس راغله. د دې تفصیل په صحیح بخاري کې په یو روایت کې داسې لیکل شوی دی چې حضرت عبدالله بن عباس بیانوي، حضور فرمایي چې مخکې دا واقع بیان شوی ده په یو بل حواله، او چې کله حضرت عمر سرخ مقام ته ورسېدو نو هغوی نو د هغوی ملاقات د فوجونو چې کوم مشرانو حضرت ابو عبیده او د هغوی ملګري هغوی سره شوي. نو هغوی حضرت عمر ته وایي چې په شام کې د طاعون وبا خوره شوې ده. نو حضرت عمر مشورې لپاره چې کوم اولین مهاجرین هغوی راوغوښته. حضرت عمر چې هغوی سره مشوره وکړه نو په مهاجرو کې اختلاف رای راغلی وه. ځینو به دا وایي چې دلته ځینه رستو کېدل نه دي په کار او ځینو وایي چې په دغه لښکر کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هم شامل دي او مناسبه به نه چې هغوی دې په وبا کې واچولی شي. نو حضرت عمر مهاجرین راوغوښتو، انصار هم راوغوښتو، هغوی سره مشوره وکړه. خو د انصارو په رای کې هم د مهاجرینو په شان اختلاف شوی و. نو حضرت عمر انصار راوغوښته او دا یې وفرمیل چې ولیږل او دا یې وفرمیل چې د قریش چې کوم بوډاګان دي هغوی راوغواړئ چې کوم د چا چې د مکې د فتح په وخت اسلام قبول کړی او مدینې ته راغلی وو. هغوی چې راغلو نو هغوی مشوره دا ورکړه چې دا خلک د ځان سره کوي واپس شي او وبایي علاقه کې د وبایي علاقې ته خلک مه بوځئ. نو حضرت عمر د هغې د واپسۍ اعلان وکړو. حضرت ابو عبیده په دغه موقع سوال کړو چې د خدای پاک تقدیر نه فرار ممکنه دی. نو حضرت عمر وایي چې کاش که دا خبره تا نه بغیر بل چا کړې وي او موږ د خدای پاک د تقدیر نه تختو او د خدای پاک تقدیر طرف ته روان یو. او که تا سره اوښان وي او ته هغوی داسې واده کې ورکوز کړي چې 2 غاړې وي، یو شنه او بله خشکه، نو داسې نه ده چې که تا خپل اوښان د هغې شین ځای کې سره نو هغه هم د خدای پاک تقدیر دی او که ته هغه د هغې اوچ ځای ته بوځې نو هغه هم د خدای پاک تقدیر دی. راوي چې په دې کې حضرت عبدالرحمن بن عوف هم راغله او هغوی مخکې د خپل څه مصروفیت د لاسه نه هلته حاضر شوي. نو هغوی عرض وکړو چې ما سره د دغې مسلې علم شته. ما اورېدلي وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې تاسو د یو ځای باره کې واورئ چې هلته وبا خوره ده نو هلته مه ځئ، او که یو مرض داسې ځای کې خور شي چې چېرته تاسو اوسېږئ نو بیا هلته نه مه تښتئ، بهر مه روځئ. نو په دې حضرت عمر د خدای شکر وکړو، واپس راغله. حضرت عمر مدینې نه راغلی وو او لا د وبا والا ځای ته نه ورسېدلي ځکه هغوی سره د خپلو ملګرو واپس راغلو. خو حضرت ابو عبیده چونکې د فوجیانو سپه سالار وو مخکې نه د وبا والا علاقه کې مقیم وو نو ځکه هغوی د هغوی فوجونه په هغه طاعون زده علاقه کې وو.
چېرته چې هغوی وملته هغوی پاتې شو او مدینې ته چې حضرت عمر ورسېده نو د شام د مسلمانانو باره کې هغوی سوچ کول شروع کو چې څنګه هغوی د طاعون د تباهکارو نه بچ کړي په خاص طور د حضرت ابو عبیده خیال هغوی ته ډېر و نو یوه ورځ هغوی حضرت ابو عبیده ته خط ولیکلو چې تا سره زما یو ضروري کار دی نو ځکه چې تا ته کله د خط راورسي نو ته فوراً د مدینې لپاره را روان شه او که ښه درته د شپې راورسي نو د سهار کېدو انتظار ونه کړې او که سهار در ورسي نو د شپې کېدو انتظار ونه کړې دا مینه وه چې کوم هغوی حضرت ابو عبیده سره کوله نو حضرت ابو عبیده چې کله خط ولوست نو هغوی وایي چې زه د حضرت امورالمؤمنین ضرورت نه خبر یم خدای پاک دې په هغوی رحم وکړي هغوی هغه څه باقي ساتل غواړي چې باقي پاتې کېدونکي نه دی دا خو خدای پاک خبر دی چې ما سره څه کېدونکي دي ابو عبیده دا سوچ وکړو بیا هغوی د ښه جواب ورکړو چې امیرالمؤمنین زه ستاسو په منشا پوه شوم تاسو ما مه رابلئ همدلته مې پرېږدئ مسلمانانو سپایانو سره زه مسلمانانو سپایان چې کوم مسلمان سپایان دي زه هغوی کې شامل یم چې څه تقدیر دی خو به کېږي زه ترې مخ څنګه اړولی شم حضرت عمر چې دا خط ولوستو نو په ژړا شو او حاضرینو ته یې تپوس وکړو چې امیرالمؤمنین هغوی حضرت ابو عبیده وفات شو نو هغوی وی چې نه خو شاید چې شي او بیا حضرت عمر د اهل الرای اصحابو د مشورې نه پس حضرت ابو عبیده ته ولیکل چې تاسو په کوزه کې ورغلی یئ نو تاسو چېرته اوچت مقام ته ورشئ یعنې د چېرته غر باندې ورشي چېرته چې هوا صفا وي حضرت ابو عبیده له دغه حکم تعمیل باره کې فکر کولو چې طاعون هغوی باندې وار وکړو هغوی وفات شو حضرت ابو عبیده خپل جانشین په طور باندې حضرت معاذ بن جبل نامزد کړي وو خو هغوی په طاعون کې مبتلا شو هغوی وفات شو حضرت معاذ بن جبل خپل قایم مقام حضرت عمرو بن عاص جوړ کړي وو هغوی یو تقریر کړی و دا یې فرمایلي چې کله وبا خورېږي نو د اور په شان دی خوره شي نو په غرونو کې پټ شي او خپل ژوند بچ کړي او بیا هغوی خلک د ځان سره کول ته نه راووتو غرونو ته ورغله ان تر دې چې بیا د وبا زور مات شو او بیا کمېدو بیخي ختم شو حضرت عمر حضرت عمرو بن عاص دغه تقریر نه چې خبر شو نو دا ډېر صرف دا نه چې خوښ کړو بلکې دا خپل د حکم تعمیل وګرځولو د هغه حکم چې کوم هغوی حضرت ابو عبیده له ورکړی و د حضرت ابو عبیده بن جراح علاوه حضرت معاذ بن جبل حضرت یزید بن سفیان حضرت حارث بن هشام حضرت سهیل بن عمرو حضرت عتبه بن سهیل او دین علاوه نورم معززین دغه وبا نه وفات شوي وو د طاعون امواس نه واپس راتلو ذکر یو ځای کې حضرت مسلم موعود هم بیان فرمایلی د هغوی لیکي چې کله شام کې جنګ شوی و هلته طاعون خور شو نو حضرت عمر په خپله هلته تشریف وړو چې خلکو سره مشورو کې د فوج د حفاظت څه معقول انتظام دی وکړی شي خو چې کله د بیمارۍ حمله تیزه شوه نو صحابه ورته عرض وکړو چې ستاسو دلته ایسېدل مناسب نه دي تاسو واپس مدینې ته تشریف یوسئ او چې کله هغوی د واپسۍ اراده وکړه نو حضرت ابو عبیده ورته ووایي چې افرار من قدر الله یعنی د خدای پاک د تقدیر نه تاسو تښتئ نو حضرت عمر ورله جواب ورکړو چې نعم نفر من قدر الله الی قدر الله یعنی موږ د خدای پاک د یو تقدیر نه د هغه د بل تقدیر طرف ته تښتو نو د دنیا سامانونه ترک کول جایز نه دي او دنیوي سامانونه د دین تابع ساتل پکار دی د حضرت عمر د دعا د قبولیت یو څو واقعات دي حضرت خواد بن جبیر فرمایي چې د حضرت عمر د خلافت په دور کې خلک په سخت کات کې مبتلا شوي وو نو حضرت عمر د خلکو سره راووته او هغوی 2 رکعاته د نماز استسقا وکړه او بیا خپل صدر هغوی د دوړو ولو ترمنځ یعنی خپل صدر ځان تاو کو او بیا خپل هغوی لاس د دعا لپاره اوچت کو دا ارزو کو چې اللهم انا نستغفرک و نستکیک یا خدای موږ هم تا نه بخښنه غواړو او د باران خواستګار یو او هغوی له دعا کولو نه پس د خپل ځای نه رسو شوي نه و چې باران شروع شو راوي وی چې موږ کلیوال خلک وو موږ حضرت عمر له راغلو موږ ارزو کو چې امیر المؤمنین فلانه ورځ فلاني وخت موږ په خپل وادي کې و چې موږ چې ورځې په موږ خورې شوې موږ یو اواز واورېدو چې د ابو حفص باران تاسو له راغلی دی د هغوی یعنی د حضرت عمر د دعا د قبولیت یوه واقعه د نیل سیند
د جاری کېدو باره کې هم بیانېږي چې کله به د نیل چې کوم سیند دی دا به چې کله اوچ شو د اسلام نه مخکې د هغه ځي خلکو د دې د جاری کولو دا یو رسم جوړ کړی و. حضور فرمایي چې د دې رسم به څه اثر و یا نه دا خو خدای په ښه خبر دی، خو اسلام د دغه رسم خاتمه کړې وه او د دې د خاتمې باره کې چې کومه واقعه بیانېږي هغه داسې ده چې کیس حجاج نه روایت دی چې کله مصر فتح شو نو د هغه ځای چې کوم خلک وو هغه د اجمي میاشتو یو ورځ و چې حضرت عمرو بن عاص له راغله او خلکو وایي چې یا امیر زموږ د نیل چې کوم سیند دی لپاره زموږ رسم دی چې دی نه بغیر د نه روانېږي. حضرت عمرو وایي چې دا هغه څه رسم دی نو دوی وایي چې کله د دغه میاشت 11 شپې تېرې شي نو موږ یوه جینۍ پیغله د هغې د مور پلار پیغلې جینۍ له د هغې د مور پلار موجودګۍ کې ورشو او د هغې مور پلار راضي کړو چې هغې ته دې ښې جامې واغوندي او کالي دې ورته واچوي او بیا هغه جینۍ موږ د نیل سیند کې ورکوزه کړو. نو حضرت عمر هغې ته وایي چې اسلام کې به هېڅ چېرې داسې نه کېږي او اسلام د دغه ټولو رسمونو خاتمه کوي چې کوم دی نه مخکې وو. نو هغوی بیا ایثار او نیل چې کوم سیند هغه وخت نه بهېدو او اندر دې چې خلکو د وطن نه د وتو اراده وکړه. اخر داسې وخت راغلو چې هغه اوچ شو بالکل هغه سیند نو خلکو د هغه ځای نه د تلو اراده وکړه. نو حضرت عمر چې دا وکړه نو حضرت عمر بن خطاب ته دې باره کې ولیکل. حضرت عمر هغې ته جواباً ولیکل چې تا ټیک ویلی دی چې اسلام یقینا دغه ټولو رسمونو خاتمه کوي چې کوم دی نه مخکې وو او هغوی د خط دننه یو وړوکی شان خط لیکلی وو او دا وایي چې دا زه درلیږم دا سیند کې به دا واچوي او چې کله د حضرت عمر خط حضرت عمرو بن عاص ته ورسېدو نو هغوی ته هغه د کاغذ ټوکړه راوویسته او هغه چې کلاه وکړه نو پای کې لیکلي چې د خدای بنده عمر بن خطاب امیر المؤمنین له طرفه د مصر د سیند نیل طرف ته اما بعد که ته پخپله بیایږي نو مه بیایږه خو که خدای پاک تا چلی نو زه خدای واحد او قهار ته دا دعا کوم چې هغه د ته وچلی. نو حضرت عمر د صلیب د تیوار نه یو ورځ مخکې هغه د کاغذ ټوکړه په نیل کې واچوله او چې کله سهار شو نو خدای پاک هم په یو شپه کې 14 لیشته اوبه په نیل کې جاری کړې وې او بیا خدای پاک د مصر د خلکو دغه رسم خاتمه وکړه. حضور فرمایي چې د تاریخ اکثر کتابونو کې دغه واقعې تصدیق لیکلی شوی دی خو د حضرت عمر یو سیرت نګار د محمد حسین هیکل هغه د دې تردید کړی دی چې هېڅ داسې رسم نه و. بهرحال دا واقع دی یوه. بیا د حضرت ساریې چې کوم جنګ وایي کې د حضرت عمر اواز چې هغوی اورېدو دغې دا مخکې بیانه شوې ده دلته به هم بیانه کړم د قبولیت دعا په حواله چې کوم د خدای پاک یو خاص سلوک و. په تاریخ طبري کې دی چې حضرت عمر حضرت ساریه بن زنیم ته د فسا او د دارا وجرد علاقې طرف ته هغوی لیږلي وو او هغوی چې هلته ورسېدو نو د خلکو محاصره هغوی کړې وه نو هغه خلکو بیا خپل چې کوم حمایتیان وو هغه یې د مدد لپاره راوښتي وو او هغه خلک د مسلمان لښکر په مقابله کې په صحرا کې راغونډ شوي وو چې کله د هغې شمېر زیات شو هر طرف نه هغوی مسلمانان ګیر کړه. نو حضرت عمر د جمعې په ورځ خطبه ویله نو هغوی وفرمایل چې یا ساریه بن زنیم الجبل الجبل یعنی یا ساریه بن زنیم د غر او چې کله د مسلمانانو لښکر چې کوم ځای کې وو نو هغې سره جوخت یو غر وو او که هغوی د هغې پناه اخیستې وی نو دشمن سره بیا د یو طرف نه حمله کولی شوه نو بیا هغوی د غر طرف ته هغوی پناه واخیسته او دشمن له جنګ یې وکړو او دشمن له هغوی شکست ورکړو ډېر د غنیمت مال یې ترلاسه کړی و. حضرت مسیح موعود علیه السلام هم دا واقعه بیان فرمایلی ده. فرمایي چې داسې خوارق د صحابهو نه په کثرت ثابتېږي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم مکمل اقتباس دی حضور فرمایي چې ما تېره خطبه کې ویلی دی نو د نیل چې کوم سیند د دغې د جاری کېدو واقع چې کوم موږ وګورو نو بعید نه ده چې هغه به هم صحیح وي چې ځینې تاریخداران یې صحیح نه مني.
د حضرت عمر د ټوپۍ برکت د قیصر روم باره کې یو ذکر ملاویږي. حضرت مسلمون دا بیان فرمایلی دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو ځل د قیصر په سر کې سخت درد شو او باوجود د هر قسمه علاج نه هغه آرام نه ورتلو. نو چا ورته وویل چې حضرت عمر ته خپل حالت ولیکه او د تبرک په طور د هغه نه څه څیز راوغواړه، هغې به تا لپاره څه دعا هم وکړي او تبرک به هم درته درولېږي او د هغې په دعا به تا ته ضرور شفا ترلاسه شي. نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل سفیر ولېږلو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا وګڼل چې دا متکبره خلک دي، کله مال راځي اوس دا چې په تکلیف کې د نو خپل سفیر ما ته ولېږلو او که ما څه بل تبرک دې ته ولېږلو ممکنه د هغه دا به د حقیر وګڼي او څه به بیا به استعمالوي نه. نو ځکه ما ته څه داسې څیز لېږل پکار دی چې د تبرک کار هم وکړي او د دې تبرک کار هم وکړي او د دې تکبر هم ختم کړي. نو هغوی یوه خپله زړه ټوپۍ چې په ورباندې ځای ځای کې داغونه لګېدلي او د اخرو د لاسه توره شوې وه، هغې د تبرک په طور ولېږله او چې کله هغه دا ټوپۍ وکته نو ډېر پې بد ولګېده او هغه یې په سر نه کړه. خدای پاک ورته دا ښودل غوښته چې تا ته برکت هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه ترلاسه کېدی شي. نو هغه ته دومره سخت د سر درد شو چې هغې خپل نوکرانو ته وویل چې هغه ټوپۍ راوړه چې کوم عمر را لېږلی دی چې زه یې په سر کېږدم. او چې کله هغې ټوپۍ په سر کړه نو د هغه درد ختم شو. نو هر لږو ورځو پس 18 ورځ باندې په سر کې درد هغه کېدو. نو ځکه بیا د هغه دا معمول شو چې کله به هغه په دربار کې ناست و نو د حضرت عمر هغه خیرنه ټوپۍ به هغې په سر ایښې وه. نو حضرت مسلمود فرمایي چې دا نشان و چې کوم خدای پاک هغه ته ښودلی و. په دې کې یوه بله خبره هم پټه ده چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي و چې قیصر قید کړي وو، حکم یې دا ورکړو چې ده ته دې باندې د سور غوښه دې وخوړلی شي. هغې به فاقې برداشت کولی خو د سور غوښه به یې نه خوړه. حالانکه اسلام دا ویلي دی چې د اضطرار په حال کې د سور غوښه خوړل جایز دی، خو هغې دا ویل چې زه صحابي یم زه داسې نشم کولی. او د ډېرو ورځو فاقو نه پسته به چې کله هغوی مرګ ته جوخت شو نو قیصر به ورله روټۍ ورکړه چې بیا به هغې کې څه طاقت راغلو نو بیا به یې دا ویل چې دې باندې اوس سور وخوروئ. نو دغه شان هغوی هغه قیصر نه هغه مرګ ته پرېښودو نه ژوند ته. چا ورته وویل چې تا باندې د سر درد دې لپاره راځي چې تا هغه مسلمان قید کړی دی او د دې علاج هم دا دی چې ته عمر ځان لپاره دعا وکړه او څه تبرک ترنه راوغواړه. او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپله ټوپۍ راولېږله او د هغې درد ښه شو نو هغه دومره متاثره شو چې هغه صحابي هم پرېښودو. اوس ګوري قیصر یو صحابي له تکلیف ورکوي او خدای پاک د سزا په طور د هغه په سر کې درد پیدا کوي او څوک بل ته هغه دا مشوره ورکوي چې د عمر نه تبرک راوغواړه او دعا ورباندې وکړه او چې هغه هغوی کم تبرک رالېږي نو په هغې د قیصر درد ختم شي. نو دغه شان خدای پاک د هغه صحابي د نجات سامان هم جوړ کړه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صداقت هم په هغه ظاهر کو. او تفسیر رازي کې دا دی چې قیصر چې حضرت عمر ته ولیکل چې زما سر درد چې ټیکېږي نه نو تاسو ما لپاره څه دارو راولېږئ. نو حضرت عمر د هغه لپاره ټوپۍ ورولېږله او چې کله به هغه په سر ایښوده نو د هغه د سر درد به ختم شو. څنګه به چې هغه د سر نه کوزه کړه نو بیا به د هغه سر کې درد شروع شو. نو په دغه خبره هغه ډېر حیران و او هغه بیا چې هغه ټوپۍ وکته نو پای کې یو کاغذ ورته میلاو شو چې ورباندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي وو. دا د تفسیر رازي یو ذکر دی. بیا د حضرت عمر ځینې دعاګانې دي. عمرو بن میمون بیانوي چې حضرت عمر به دا دعا کوله چې اللهم توفني مع الابرار ولا تخلفني في الاشرار وقني عذاب النار والحقني بالاخيار. یا الله ما د نیک خلکو سره مال وفات راکا او د بدو خلکو کې مې پاتې نه کې او د اور د عذاب نه مې بچ کا او د نیکانو سره مې ملاو کا. بیا یحیی بن سعید بن مسیب نه دا روایت دی چې حضرت عمر بن خطاب چې د مینا نه واپس شو نو خپل یو اوښې په ابطح کې کېنولو او د بطحا د واده د کاڼو نه یو ډیری جوړ کو، په هغې باندې د خپل صادر یو کناره وغوړولو او کېناست او خپل لاسونه د اسمان طرف ته اوچت کو، دعا کول شروع کړه چې اللهم کبرت سنی
وضعفت قوتي وانتشرت ريتي واخفزني إليك غیر مزین ولا مفرد. چې خدای زما عمر زیات شوی دی او زما قوت کم شوی دی او زما ریت خور شوی دی، نو ته بغیر له دې چې زه د ضایع کړی شم او کم دې کړی شم مالا وفات راکړه. نو لا بیا د ذوالحجه میاشت ختمه نه وه چې هغې باندې حمله وشوه او هغوی شهید شو. حضرت ابن عمر نه روایت دی چې د کات په ورځو کې حضرت عمر یو نوی کار شروع کړ چې مخکې به یې نه کولو، هغه دا چې هغوی به خلکو له به چې د ماسخوتن د لمونځ جمع ورکړه، نو بیا به هغوی خپل کور ته راغله او تر د وخت د شپې آخري وخته پورې به هغوی مسلسل لمونځ کولو، او چې کله به هغوی بیا به هغوی بهر ووتو د مدینې په اطرافو کې به هغوی چکر ولګولو. او یو شپه هغوی د پیشنمي په وخت ما اورېده چې هغوی وایي چې اللهم لا تجعل هلاک امت محمد علی یدی، یعنی یا خدای د محمد صلی الله علیه و آله وسلم امت زما په لاس هلاکت کې وانه چې. حضرت المسیح اول رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې انسان ته پکار چې خپل عبادت د خالصتاً د خدای پاک لپاره کوي. بیا که خلک د هغه څومره بد ګڼي خو یا ښه ګڼي، هغه ته د دې پروا نه ده کول پکار، او خپل ظاهر لکسته بد جوړول دا د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه دعا نه ناجایزه ثابتېږي چې کوم هغه حضرت عمر ته ښودلې وه، هغه دا ده چې اللهم اجعل سریرتي خیرا من علانیتي واجعل علانیتي صالحه، چې یا خدای زما باطن زما د ظاهر نه ښه کا او زما باطن زما د ظاهر نه بهتره کا او زما ظاهر هم ښه کا. د مسجد نبوي او د لمونځ چې کوم آداب د دې خیال ساتل دې باره کې روایت دی چې صاحب بن یزید نه روایت دی چې هغوی وایي چې زه په جومات کې ولاړم چې یو تن زه په کاڼي وویشتم، نو ما چې وکته نو هغه حضرت عمر بن خطاب و، او هغوی وایي چې ورشه دا دواړه مال راوله. دو کسانو چې هغوی اوچته خبرې کولې، وایي ما هغوی دواړه راوستل. حضرت عمر ورته چې تاسو څوک یې او د کوم ځای نه راغلي؟ نو هغوی چې موږ د طایف نه راغلي یو. نو په دې حضرت عمر وایي چې که تاسو دغه ښار خلک وایي نو ما به تاسو له سزا ورکړې وی چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په جومات کې خپل اوازونه دومره اوچته وایي. د حضرت ابن عمر فرمایي رضی الله عنهما چې د حضرت عمر طریقه دا وه چې تر څو به صفونه نه برابرېدل تر هغې به هغوی الله اکبر نه کولو، بلکې د صفونو سمولو لپاره هغوی یو تن مقرر کړی و. ابو عثمان نهدي وایي چې ما حضرت عمر لیدي چې هغوی به چې کله اقامت وشو د لمونځ لپاره نو هغوی به د قبلې طرف ته شا کا، یعنې خلکو طرف ته به هغوی مخ کو، دا به وایي چې فلاني مخکې شو یا فلاني شاته شه، یعنې صفونه به هغوی سمول او تاسو خپل صفونه سم کړئ. او چې کله به صفونه سم شو نو بیا به هغوی د قبلې طرف ته مخ کو، الله اکبر به وایي. د حضرت عمر د مال قربانۍ او د خدای پاک په لاره کې خرج کولو باره کې یو روایت دی، نور هم ډېر روایتونه دي. حضرت ابن عمر بیانوي چې حضرت عمر بن خطاب په خیبر کې څه ځمکه اخیستې وه او هغوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له راغله د هغې باره کې مشورې لپاره چې ما هلته یو ځمکه اخیستې ده او زما خیال چې دې نه بهتره جایداد ما ته نه دی میلاو شوی، نو دې باره کې تاسو مله څه مشوره راکوئ؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې که ته غواړې نو اصل ځمکه وقف کا او د هغې چې کومه بیا ګټه یا په غریبانانو خرج کا. نافع وایي چې بیا حضرت عمر هغه په صدقې کې ورکا په دغه شرط چې دا به نه خرڅولی کېږي، نه به چاته هبه کېږي او نه به په وارثانو کې تقسیمیږي. او هغوی هغه ځمکه په محتاجو کې او په خپلوانو کې او د غلامانو آزادولو د خدای پاک په لاره کې او مسافرانو لپاره او د میلمنو لپاره وقف کړی وه. او څوک چې د ځمکې نګراني د هغې لپاره هېڅ حرج نشته چې هغه د هغې نه د دستور مطابق څه په خپله وخوري خو مال د نه جمع کوي. او چې کله موقع راغله نو په قربانۍ کې حضرت عمر د وړاندې کېدو کوشش کړی و، او هغه موقع و چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مال د قربانۍ تحریک فرمایلی نو خپل نیم مال هغوی ورکړی و. دا مخکې بیانه شوی ده. خو چې د خدای پاک د خشیت د هغوی حالت دا و چې کله هغوی وفات کېده نو د سترګو نه اوښکې روانې وې او دا یې فرمایل چې زه د هېڅ انعام مستحق نه یم، زه خو صرف
دینه خبره مې چې زه خو صرف دا غواړم چې د سزا نه دې بچ شم، نو دا د خدای پاک ویره و د هغوی. حضور فرمایي چې بهرحال لږې خبرې پاتې دي چې انشاءالله بیا به بیانېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.